صليب وقتل الخنزير وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم وحتى باب كسر الصليب وقتل الخنزير. اخبران نين رواني استاذ صف زين رواني كسر الصليب صليب ما طول جوالا قد فتح بالکل تا تجایز دی سلیم علماء کو خندران علماء اس پکې نشته بدار حرف ورني یو علاقه فتح کړه ځان په کې ورته دي ګران دي یو علاقه باندې ورني او یو علاقه فتح کړه دار حرف بالکل تا خيار سلیم علماء کا بالکل تا خيار دي خندران علماء کا حتی کې تا ده خيار کې بعد خانه ولړا دیگه اختلاف دی تقول إذا تاسو کویوما دردو ولا مدام نباسی علاقه فتح کړه او دار حق د قبضه کو سلیم ولا ماتول شي خندران ولا وجل شي عبادت خانه ولا روانول شي حتی لا په ګورن روانول شي اذا جر دورنا ورکه دا غیباونه صدول شي مخکې دې شي وی وهان على صلاه بني امي بني بني لؤي حريق مستدير بالبويرة مستدبير بنو نذير غباو لجس وزوجي اصل خبر دادا چه بغیر دا دینا دادا یو مسلمان اغا صلیب دماغ تا یو کافر دا یو ذمی یا دا یو مستعمل صلیب دماغ کرو دا غیسا حکم دے او یا خندیر دی قتل کا قتل ولی شیع کا نشیع یو ذمی دی مثلا یو مستعمل دی حربیان ندی داغی سا حکم دی نمات نومات ہے اغی نقبل سلیب عبادت دی اغی نتا امن ورد اغی نقبل عبادت خانه دا او اغی خندران ساتی اغی خوری اغی شراب سکی داغی چاپے بنمات ہے داغی خندران بنوجنی او داغی سلیب بام نمات ہے او کدی ولمات که د یو نصرانی سمې وي د یو ذمي او د مستعمل د ذمي او د مستعمل دا پکې شرط دی چې د ذمي او د مستعمل نماز کو نو پتا باندې زمان دی دې یو راپورټ باندې پیدا ده پکې ادا امام شافعي صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وکړه غلرینا یا استمتاع استشوا نو بیا در باندې زمان نشته قول نور جماهیر کې څومره دي ناغوي زمان دي او که چېرته دا خو صلیب په قتل د خنزیر کې خبره ده نو د ذمي که دې وکړل څه مې وایي د چا د ذمي یا مستعمل دی امن دې ورکړی دی زمان در باندې شته دی د دې دواړو بس خلاصه شوه خبره ورپسې اشاره ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويخرج لا تقولوا حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا انصاف قول کے مقصد ان اللہ يحب المقصدين انصاف قول کے ويكسر الصليب ويقتل الخنزير دا ذکر رسول الله مبارک دا نقل کو انکار پیونه کو او دا بس کی دا وخت بحر بیا کی کیا طرح کیا ويدعو الجزيه بحر بیانو ويفيد المال جزيه مقرر بحر بیان مقرر او مال برا خروجي وربكي خلق ودرا حتى يقبله احد بدك اختلاف نشتا دوسر بسيط هل تكسر الزنا الذي فيها الخمر وتخلق الحرب قصد كم شاعرو کې خمر دي ولدا ممر کې مسله کې څه اختلاف دي څه پوه شوې سبي وي کپدار حق دي عمله وکړه په هغه کې څه اختلافات خلق او په دې بیا مستعمل دي او دا غلي دا مړکل په زمان دي هغه شافعي څخه په کوټه باندې قول دې کې پرې دا وبس ام د زمان قائل امون ام د زمان قائل دا فإن كسر صنما أو صليبا أو تنبورا أو ما تكسر الدينان شاعة التي فيها الخمر وتخرق الزقاق مشكونة تبقى خمري ديكي بسكي فإن كسر أولا ترجمة الباب كبوت إيمانك أو صليبا يا صليب إيمانك أو تنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه نسبكي درات له شو رأيت بالتنبور كي كسرا ولم يقضي فيه بشيء وليه ذكر هو طبيعي الذين يتفادى غشتي شكا شيء لما تقول لرجينا انتفاع غشتي شيء نفس عليه بكي ونعملها وده بيا مجمل ليه ده فتنه لكي اذا تشاو دا سړی ذمیو
دا سړی مستامنو دا سړی مسلمانو دا سیدونه ورسره دا سړی دا حرب راغلو حربي دی نو دا خبره اجمالي ده دې کې یو راپور باندې اختلاف دی که چرته دا چاټه دې ماته کړه یا دا مشق دې ورته وشله یا دا څه دې راکا باجاري ورته ماته کړه یا ستار او رباب دې ورته مات کړ دا ارجا چی وی نو اوس راشه وتا دا د مسلمان نو باندې کې اختلاف دی زموږ دا امام د شیخین په لیدا امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد صاحب هغه په لیدا کې زمان نشته کله مسلمان دا ولې ساتي ورته ولته او دا مفتابین دي مولانا صاحب او دا مذهب د شافعی او د جماهیر دی مثلا وایا کله مسلمان د شراب لوخه دی وشلاو د مسلمان د شراب چاټه دی ماته کړه د مسلمان د شراب چانه او ګلاس او جګ دی ورته مات کړ کله مسلمان هغه څه څه وته ویل کېږي اشیا د سارو دی ورته مات کړ نو پتا اس زمان نشته چا مستک شو د صاحبانو او د جماهیر په جماهیر ټول پکې راواله دا هی ټول دی یو حدیث پکې دی اگر چې د مونږه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمان به ورکه وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمان به ورکه او یو قول د احمد هم دی هغه کې داري هغه یو حدیث دی چې زمان ولا ورکا یو حدیث پکې شته چې زمان ولا ورکا او هغه حدیث انتهایی کمزور دی د ابن ماجه روایت ته ورته ابن ماجه کې پوری موضوعي روایت شته کمزور پکې دی ضعیف او باندې پکې موضوعي شته تاسو کویږي په خبره هغه انتهایی کمزور دی اوس راشه کله حربي دا له د مستعمل یا د ذمي او دا دی ولا مات کړ زمان به ورکه تاسو کوی شي په خبره ځکه دا په حق کې خدای مال دی زمان به ولا ورکه دوسر پسې شه وبه قال حدثنا ابو عاصم بن زهير بن مخلد بن يزيد بن ابي عبيد بن سلمة بن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هلالا توقد يوم خيبر قال علامته حديث محمد بن كلدي أبو طلحة إنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لإيتام بحجري قال أهلك الخمر وارسل الدنان دیکھیں بولا دی کہ مسلمان اغا دا مسلمان ہوگا دا مات کوا نو دیکھ ہوئی کہ دا حدیث ضعیف تے خدا صحیح ہے دا اغا مبیع دا مانا و زجر لوخ حرامو دا ترمیدی روایت تے دیو دا ضعیف و ضعیف کرے دا مبیع دا مانا و چاہے بے ماتو لوخ حرام دا غیر مانی سر متعلق تے دور پسے قالوا على الحمر الانسية قال إذا اكسروها واحرقوها قالوا ولا نغرقها ونغسلها قال يغسلوا قال ابو عبد الله يقول الحمر الانسية بنصب الالف والنون وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان مجاهد على عالم معمر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحمل الكعبة 360 نصبا عنها يعود في يده ولا يقول وجاء البدر الآية وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا نصر بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت اتخذت على ساوة لها سترا به تماثيل فأتته النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك خدا نول زړه پاره دا د مسلمان دي اصلاح ده پاره دوه کله دې جوړې کړې اوسم بادشاہ د مسلمان حضرت عمر سے په بازار ورغی او بازار کې چې با د چا و چاټه وي نو ماتولې به وي دا مسلمان په بازار کې څه شراب خرڅه نو بادشاہ مو ځجرت ارسل کولی چې په هغه باندې متذکرات نشته دي ورپسې شه دخل من نور فتح وكانت من بيت يجلس عليهما وهو من قدر دون ماله وبه زمان حفاظت کے شب وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو اسود عن كلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قدر دون ماله فهو شهيد عند حفظ ماله باب اذا كسر فصعد او شيء مولانا خبر ده كان آسان ده كمستيو مثل به ورکه کذا وقت القيامه ایمان کو شابسه وبه قال حدثنا مسدد نمڑا
Aku jawab dalam sana. Qimat akhir tawi itu adilani muqarrar ki. Atau saman akhir tawi ki bayar mushtari aqilan. Tu qimat akhir itu adilani muqarrar ki. Paling lah mujabali. والمسيح جاء به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت يا سلام قال بيانك وعائشه سلام يا بسيط مع خالد فصعد فيها طعام فضرب بيدها فكسرت فصعد فضمها وجعل فيها طعام وقال قلوا وحبس الرسول فانقصد حتى بلغوا فتبع القصر صحيحه وحبس المقصوره فقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا ختم حائضا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من بني اسرائيل يقال له شيخ الاسلام فجاءته امه فدعته فلم يجب ثم اتته فقالت اللهم فقال اجيبها واصلي हमारे बमाने के खबर क्या है एक बार तवज्जो करना नफर नूस के प्रेगे द मोला वजा ثم اتته فقال اللهم لا تمت فتقول يوم وجوه المؤمن سما حسنا का इतने वो शर्म है कि वो तमाखुना देनाकार को के मतलब से दे दे रसवा का और जुरे फिसो माती فقال تبر اعظم يو خدي وقت पैसे वर कवे तो मफकुल को जुरे जब تعرض له مقدمت हो देना खबर के मसल देना बाबा जुराली वराई करते पता कादिर का وولدت غلاما نو چا ولې ما شکر کمه ته واده شوی نه اله د جوړای کاکا جی تو به څه ته ته نه دی باتا هو کسرو سو معده وان ذلو را ذکر هغه دې وکړو وسبوه فتوزع وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام انسان کې راغی دا ما شوف چې خبرې کړې ما شوف باندې قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا الا من فيل فبيغمر مبارك نقلوك او انكاره الا من فيل جلك كلية بخبر بدأ أو قرأ وكسروا دا خاتمة الكتاب دا كسروا كإشارة شو ما تقول مدارك فشاني ولا جو لو تفسير بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة في الطعام والنار والعروض لا يو ده के बाद दे बल्कि की किताब दे बस मुनासबत बिल्कुल वाضح है शिरकत बाद वक्त के यौम बल सर जुल्म हम कहीं कह रहा है शिरकत के दिमाग के सर बस शो शिरकत في الطعام पड़ोड़े की शिरकत او یا طعام غنم کی جوار کی یا نهد به یعنی نهد دې ته وایي اذا كنا نور خلق به او دې وړي وړي او بشری کې وړي عقل کوی دا دې شي ولی یو بچر وړي یو تور باندې نه وړي څه کې وځه او یو باغ دا کچالان وړي یو ورجه وړي یو خرما وړي دا خو فرق شو ها یو ډېر او خوري بلا بلګو اوس چې جو بلغه غري وړیا ها دا اباحت دی اجه خلک تقول رونی مطلب څه دی اخدام الماء مباح کا اصل دی اول ما دا کو نه دارو دا مباح ده نو نه حد په یو ځای ډوړې خپل د کورونو نه وړل او باب الشرکت فی العروض عروض په صادرونو کې په نور شیانو کې وکيف قسمت ما یوکار د مکیری قسمت بسې کې ما یوزولی مجازفتن او قبضتن اٹکلم بولے شے او قبضتن کے مولانا صاحب کی تقسیم کی د مکیری په کې ورکړي د موضوعي تقسیم چې په څه ورکړي او دا مجازفتن باندې کوي قبضتن هم کولی شي خو یې کې مقدار برابري فجام باندې لما لم ير المسلمون في النهد بأسا ان ياكل هذا بعضا وهذا بعضا دې سوي امام بخاری په دغه قیاس مکوا نهد مبادله نه ده اباحت دی او دا څه شي لرکا دا مبادله ده نو کدا په څوک کې نو یو بزیات یو سی بل مکم یو سی ګناه ده ورپسې دي وکذلك مجازفه الذهب والفضه بالکل یو قاصری بل قاصری نو یو زیات شي بل کم شي تفاضل به جایز او کذهب بالذهب نو مجازفه بنه کې فضه بالفضه مجازفه بنه کې او قرات بالثمن یو دوه بل یو ګناه ده البته کابل نه تاسو کې جلګه د غوړیو کې مخا د وړول شی وامه نو پروا نه کیته دي دغه هغه کوټ دی باندې 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 کوي دي کبار نه دي ادا کوټ ته وړلیا کبار دي ما ساته سودا چې مې د مړې مړې نه پوره کړه خانان
مبارک بس سوال یې ورکړی او کفار زنده کړ ډول پسې جواب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا قبل ساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح فخرجنا حتى اذا كنا يبعد الطريق فمن يزادوا فامر ابو عبيده بازواج ذلك الجيش وكان يقوتنا كل يوم قليلا لو اباحت دي شاء زيادة شاء كامرة او تقسيمية يو شان دي شاء بدي فمن يولد تصيبنا الا تمرة ناخذه وما لقد وجدنا فتاة حتى منيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا فوق مثل الضرب ثم امره عبيدة بدرعه من اضلاعه تصبهما وبه قال حدثنا بشر بن قوي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال خفت اصوات القوم واملكوا بعده النبي صلى الله عليه وسلم في نحرهم ولقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقوكم على ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقوا بعد ابله فقال رسول الله بعد ذبح ابلهم نادي من نادي ووجد لذلك لكم وجعلوه على ان يطعم امام رسول الله ثم دعاهم بوعده فاعتز الناس حتى بلغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا والنجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر قبل ان تغرب الشمس وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن قريش عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا امروا بالغزو او خلقوا عن عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم عجيبه كانت ټول جمع کی نو یو ځای تقسیم کی بیا چې چاته د ټول هغه چا سره ډیر کې بل پیدا ورسیږي ثم اقتسموا بين في نار واحد بالسبيع وهم مني وانا منهم مثل الدين كما ډېر نه دا قرب د پاره اشاره ورکړي دونه یو بل سره مدد کوي یو بل سره مخکوږي کوي نو دا خو دا بالسبيع نه وینو خیر دی ولې ځکه دا اباحت دی څه شي دی لکه اباحت دی شابه ما كان من خليل الظن فانه ما يتراجع به من خبر وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حدثني ابي قال حدثني سمعان بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر كتب له فريضه صدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليل الظن فانه ما يتراجع بينه مثلا یو ګډ ورکو نو قیمت دې کې دی په یو شورین باندې د خپل طرف نه ګډ ورکو یو کس ابن مخاض د ما سره ابن مخاض نو دغه شرکت هم د جوار او د غنم نه په ما بلادن شو او نو خپل نه منو په ما بلادن شو په ما سره ابن مخاض نو د دما په ځای ورکو وشي په خبر نو بس بالسر خمس خبره نشته دا ورکم شرها او قسمه الغنم وهي قال حدثنا علي بن محمد بن انصاري هغه زمانہ کې بغړانو چې اوس خلک کلاسي کوي لکه دا ګړ زمو داستا یو بل باندې تقسیمای نو څه خبره نشته یو راپورټ چې د بل غټ یو بل دی دغه دا مبادله نه ده دغه دا اباحت دی یو ته زیات کار او بل دا بهتره دا چې کله بلار مال تقسیمای په میراث کې او یا شرکت وي او د دې شرکت ختمي نو تقسیم بالقیمت دی وږي قسمت جا سره وي په قیمت حساب دی وږي نو باندې بیا کار سره مثلا ګډ ورسېدل دي خانم دی او ګډ یو شی لیم دی ضروري حساب وږي مثلا کوفته هغه په شل درته
او ګډ کې دی هغه به 15000 دی یو کس دی وخوالي به د سره وړاندې تاسې دا شرک دې ته قسمت بالقیمت وایي چې یو جنس وي ذوات الامثال وي یا یو نوع وي خو اسانه ده خو که مختلف انواع وي نو سبق یې مولانا صاحب تقسیم بالقیمت وایي شابه سعيد بن مسروق عن رواية ابن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأغنية القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور وأوكل ثم قسم بعدا 10 من الغنم هغه زمانه کې د لسو بډو چې نو د اوښ قیمت برابر یو اوښ چې په څو کېده د لسو بډو هغسې برابر او یې مولانا صاحب دا خو تقسیم په خپل مابین کوي دا خو امام ورکوي نو که بادشاه یو ته شي ډېر ورکړي بل له کم ورکړي پروا نشته دی ورپسې كانت منها بغير فضربوه فأحياهم وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل منهم بسبب فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم كأوائب الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو ونخاف العدو غدا وليست من معنا مدى أفنذبح بالقسم قال ما نهرت ما وذكر اسم الله عليه فكلوه وليس السن وظفرا وحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وظفر فمدى وحبشتي فأبو القران بالتمر من الشركاء شریکان ناس دي او خپل شریکه کجوري خوري نو که څو قران کوي نشي کولیو په زیات تقریبا هغه نه پکېږي حتی يستحضر اصحابه جزوهم بیا کولی شي شابه وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبل بن سهيل سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نو که واخی تقسیم دي کې یو شان یو او قبل نور ته وجروره دلې روګي دا مخ په کې دوه او هغه وی چې خډيره خدای او کدا سی وی موږ دلته کې بخوا دلته کې مې فلونو درس یو مولوی صاحب خدای پاک ته وایي ماته خدوس او باندې خدوس الله دې وکړي پاتې وي دې کې کې چاروله دې موږ ته چې پلا اول مدرسین یې بوته هغه واخا او خورا پخکړې وا نو دوه کسانې کېنو یو طرف ته مخامخ یو کاسا هغه مولوی صاحب سره بل یو تعلیم کې ناست چې کې ناست نو هغه دا چلو کو چې هغه په ګلاس وردن نه کا وخت دې ټول راوځي په دغه باندې کې وشي په او هغه خورا په شریک او په هغه تعلیم غریب کې اصل وکړه ټول هغه خاطر وکړه چې اخر کې یو پټې پاتې شو کنه هغه تعلیم دې دې دوی خورا کنه خواشي وایي خله دې ویني دې خورا کنه او باندې دې ولې دې وړي ټوټي تاسو باندې څه کړی ما خاص پیدا دې کړی الله دې وکړي هغه د وخت غوښتنه ده دې ناتو دا پلان کې می وخوري اصل خو دې تا مونږ وایو پلان کې می وخوري دا څه معنی کې ورپسې شه يقرن الرجل بين تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا في المدينة فأصابت أسنة وكان ابن زبير يكتب تمرا وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرن بين النبي صلى الله عليه وسلم دوا راغی خوانچیری د دې خوانچینا هغه بل خوانچیره کې نشي اله ورکه کې دوی نه اجازه کوي تاسو کوم هدايت شته کنه ورپسې شاو يا اي سادنا رجل منكم اخاه فوتقوا من اشياء من شركاء في مدينه وبه قال حدثنا عمران بن مسعود قال حدثنا الطوارث قال حدثنا ايوب عن ابي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج شيئا له من عبد او شركا او قال نصيب مكانه ما يبلغ ثمنه بقيمه عدله عدله تقريب الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل ده على شيء ناس مختلفين نو قيمته کا قيمت معنا من الذكر الى شابه الا فقد وضع منه فوضع قال لا ادري قوله عدل منه قول من النبي وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شخصا له من عبد دين دخل مرينا او شركا او قال نسيبا يوما شخصا شركا نسيبا يوما هذا زمو ده په شریک عبد دی په روپیا باندې شریک دي سو ما ورکړي دي زید ورکړي ما خپل مزاج وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه العدل زماندار ما خپل مزاج د سیما ماندار ور بقيمه العدل مناسبه تباب شو دا عبد ما هو په مخاطب په 1000 روپیا په دې سم زما په وخت د عبد قیمت 1200 یا د عبد قیمت 1200 ګران شوی یا اتصل دي عبد بقيمته نو دا هغه د نیم قیمت زموږه شو دې مناسبت
چې بس کله د خبره د تقسیم شي یا د زمان شي نو قیمت به لګي ما یبلغ ثمنه د ثمن نه باقي ثمن دی ښه دا غلی شي په قیمت د عقل فهو عتیق ضمانتدار شو والا او که زه غریب وم ما سره قیمت نه برابرېده نو عتق منه ما عتق ذمہدار شو نو د هغې سبه څه کوي د هغې سبه هغه دې خپله ځان کې ثواب وشي او که نه ازادوي نو تفصیل لا روان دی که نه ازادوي تفصیل لا روان دی لږ صبر کوه خدمت کې ولا کې دونه به ویمه لا ادري قول عتق منه د نافع قول دی په حدیث کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه او دې کې نن خبره را روانه ده لږ صبر وکړه چې اعتاق ته جدي قبلۍ او که نه قبلۍ د امام صاحب پلیس قبلۍ د صاحبینو پلیس باندې نه قبلۍ او د ائمو ثلاثو پلیس که دا سړی موقف مالدار و نو بیا نه قبلۍ که غریب و نو قبلۍ او زه پوره تفصیل په دې کې ویم په مناسبت بقیمت العدل لکه دلته کې د عبد قیمت کې چې د هغه د حصې په ما تاوان راولي ځکه هغه ته مې تاوان ورسوه ځکه چې محمد څوک څه کوي نو دغه رنګې که د خپل میندې سره د اشیاو تقسیم کې نو قیمت یې ولګوه دا ډېر اسان حساب کتاب یو دکان دی او پای کې کپړې دي نو که یو شان کپړې وي ولې مې د یو شي نیمده بچي او که مختلف قسمه کپړې دي نو بیا به څه کېږي بیا به داسې کولی شي چې هغه خم نیمې کې هغه نور یې نیمې کې او که داسې نه کېدی قیمت ولګوه دا دومره جوړې پکې په 1000 روپو جوړو والا دي دا دومره جوړې پکې د 500 والا دي دا دومره پکې د 1000 والا دي قیمت ولګوه بس بیا خبره اسانه شوه بیا به څه شي بیا به درته ووایي چې لکه 2 شریکان دي د دې ټولو 1 لک روپو جوړې دي پکې اوس ته 500 ته والا 500 ته والا حساب ولري چې 500 څومره جوړې کېږي بیا که هغه یو پکې هغه ښه جوړې 10,000 والا 15 هم ټیک شوه هغه بل 15,000 والا پکې زیات اخلي هم ټیک شوه زه ورپسې شه به قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من فعليه خلاصه في ماله خلاص دې د ما په مال کې د مالداري ما ولې هغه مې دار ورساو اوس غوړ خو خرڅېده او جنین ما آزاد کریم څوک څه کوي ضرر به ورساو نو خلاص یې په مال خلاص څه ته ویلي کېږي هغه له تمام بس فإن لم يكن له مال او كمال نو قوة مملن نو قيمة عدل تقسيم قيمة کا مثلا موږ په قشت په زرو دی واقعي اسوار د سوساو دی نو قیمت یې کنه زما د 200 روپو حصہ آزاد شو او استسعیا په دې 200 کې واغله استسعار کوي څه ګرځي وا مکاتب پشان دی استسعار کوي چې پیسې پیدا کی 200 واغله ورکی اون بازار شي او ځکه دې پیو نشي او پشان د مکاتب دی دا ما آسانه وي او که پشان د حر مدیون دی تفصیل پکې را روان دی په مناسبت د قوه قیمت عادل دی او قیمت د تماویل څه ته ویل کېږي چې دوه عادلین هغه ولا قیمت مقرر کړي هم باب هل يقرأ في القصة قرآن په یې نه کړه ها اصل قرآن هغه زمانه کې قرآن په تفصیل نسبت وي چې مرغه په دې حواله وته دا کار وکوم او په دې حواله وته نه وکوم نه دې تیر وته هغه دا خدای وایي پیران وایي قرآن تکول وته وایي تکول څه هغه غشي به په یو تیله کې واچول نو په بیا راپول نو قرع تک وکول نو یو به دروست هغه په دې باندې قرآن کوله اوس مولانا صاحب دا کوي چې خبره آسان شي قرآن فردا ملک قرآن فردا تملک او د تملیک قمار دی قمار څه ته میسر او قمار تعلیق د ملک بخطرین تعلیق د ملک بخطرین لکه دلته کې مثال بدل کما په هغه باندې ماشومان شي خاطر کوم ا پیسې به داسې وشتره نو چې یو مخ به راغی نو کدا مخې بر راغی ستاري او کدا بل مخې بر راغی زمان نو تعلیق د ملک شو په خطر په تردد کې راځي اگر زمان راځي تجربه یا تاش کوي یا بل شي کوي نو یا پیسې یو غړي یا بل غړي تعلیق د ملک تملیک او تملک راغی په قرآن دائما د دې په مختلف صورتونو یوازې دا صورت دی نه دی ټول د دنیا
دنیا صورتونه دي بعضې وخت کې کل ملک راځي بعضې وخت کې بعضې ملک راځي بعضې وخت کې څه راځي کل ملک راځي بعضې وخت کې بعضې ملک راځي لکه دې زمانه کې پرې خلک کوي وایي په دې موټرسایکلو کې ویې لکه راځئ او مونږ به پیسې هر یو ورکوئ مثلا 100 روپۍ میاشت به هر یو کوي او میاشت پس به قرعه وباسو چې د چا راوخته نو موټرسایکل د هغه شو باقي پیسې به نه ورکوي کوي داسې که نه کوي 100 روپۍ میاشت هر یو ورکوي خو چې د چا قرعه ووسته میاشت پس به قرعه کوو نو هغه باقي پیسې نه ورکوي د هغه مخشوات یې ووته نو تعلیق د ملک شو په چا سره د موټرسایکل خو د زرو نه دی که ستا په دې میاشت کې قرعه ووتله نو په زرو کې درته د 1000 موټرسایکل میلاو شو که بله میاشت کې درته وخته په 2000 کې شو که په درېیمه میاشت کې راوخته په 3000 شو نو تعلیق د ملک چا سره شو مولانا بې خطر کله ده خېږي کله ده خېږي دا ګناه ده دا ربا ده هسې دې ونه ورکړي چې احسان ورسره کوي په 2000 دې موټرسایکل ورکړي که نه داسې مو نه کوي الحاصل هغه ډېر هوښیاران دي هغه او 1000 موټرسایکل دي او موږ د یو 500 کسانو نه پې دغه ور واچوي پیسې را جمع کوي د هغوی د میاشتې د موټرسایکل نه زیاتې پیسې برابري دا څه نه پېښې په خبره نو که د تملیک او تملک دپاره یې نو میسر او قمار دی تعلیق د ملک بخطر خطر تردد ته وایي او که د تعیین د حق دپاره د تملیک دپاره نه بیا جایز دی لکه مثال به درته درکړم مثال دا چې دا ځمکه ده دا کور دې موږ تقسیم کړو نیم یو شان تقسیم کړو نیم هغه نیم دی بلکل یو شان دی اوس زه وایم چې هغه عالم ارول مې وایي هغه عالم قرعه کوو نو دې کې تعلیق د ملک نه دی څه شی دی لکه تعیین د ملک یا کشته کې څوک وایي بر او څوک وایي لار دی ټول یې موږ بره چې سیل کوو نو ټول خبره کېدی نه شي نو دلته کې به څه کوي مولانا صاحب قرعه دې وکړي دا تعیین د سوګنا دی د ملک نه دی تعیین د چا دی د سوګنا یا لکه مثال به دا درکړم موږ عبارت وایو یوې د عبارت ته به کې قرعه وکړو نو دا خو ملک نه دی که نه نو په دې امورو کې استهام کولی شي ځو قد يقرع في القسمة استهام دا به په غشو کوو ځکه استهام ورته وایي هل ځکه وایي چې بعضې څیزونو کې جایز دی بعضې څیزونو کې ممنوع دی ورپسې قال حدثنا معاذ قال حدثنا زكريا قال سمعت عمرو يقول سمعت عثمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على الحدود د احکاماتو پابندي کوي والواقع فيها كمثل قوم استهام او الله حدودو کې ګناهونو نه ځان نه ساتي پکې واقع دی ها حتی بعضو ما د ټول هغه ګناهونو ته مو چې حد پې واقع کېږي دا به دی اصاب بعضهم على دا جایز دی دغه څه کلام نشته دی ها وكان الذي في اصلها يستقم من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خلقنا بنصيب برته ضرر نه رسو نو قاضي یې پرېږدي وما ارادو چې کوم سورې وښکل دي نو هلکو جمیعا او په لاس یې ونیسي نجو هغه هم بچ شو لاندې والا او نجو جمیعا دغه رنګه چې څوک ګناه کې لاس یې ونیسه ولې چې بیا عذاب راځي هغه هم هلاکېږي ته به هم هلاکېږي ورپسې شه باب شریکة اليتيم واهل الميراث خیر دی که د اهل المیراث او د یتیم مال شریکي دا ول خو بهتره دا ده چې د یتیم مال مه شریکوه خپله پرې وخوره خو که ته غریب یې پروا نشته خو بالمعروف په ښه طریقه باندې اصله کې د یتیم غزر در خلاصې بدار ولا شریک الله تعالی فرمایي شابه به قال حدثنا الويسي وقال حدثنا ابراهيم بن صالح الصالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمرة بن الزبير انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عمرة بن الزبير انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت ابن اختي هي اليتيم تكون بحجر وليها تشاركه بالمناسبه دبار دي يومي كمال بو شريك بوها إيمانه فيعجبه مالها ويريد وليها أن يتزوجها لغير أن يقصد في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها انصاف سرا شابزي وهو أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إن الناس يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وإذا عليكم في الكتاب يتامى النساء
إلى قوله وترغبون أن ترجعوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن ترجعوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته الذي تكون في حجمه. كمال لكن نيكاوي نتقرأ كمال وجوال زيادة بين مكة ومغر عليه وكشف مهر كإنسان كشابته إذا تكون خيلة المال والجمال فله ينكح ما رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بخمس من أجل نقوته. كمال وجمال كبيرة شفيري أم أوكا إنصاف ومهر كيوكا. باب الشركة في الأرض وغيرها. يقولون بابل كجائز شباب. به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرعا بكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وزربت الطرق فلا شبهة. معلومي كذا التقسيم وشريك وذاك في التقسيم كي حدود واقعي كي باب إذا قسم الشركاء والدور وغيرها فليس لهم رجوع ولغيرنا مراد أصلا غيرنا مراد منقولات ولا غنم شريك يوم قسم نقل قبل بشوفه كي نقولي غيرنا مراد تذكروننا إلى باغون وزمكيني غير منقول وليس لهم رجوع ولا شبهة. شبهة دين الشيك ولا شبهة الشركات الشيك ولا بل كل شيء كقاولني بكاي شابته. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن زوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في شرعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وزرعت الطرق فلا شبهة. كل ما لم يقسم في شركتك أنا فلا شبهة سمعنا من أولادها أغشب الشيك أغشرك نشيك ولا شبهة ذاك تقسيم وسرقه نور غاورني شو بقول شيء هذا خالصي باب الاشتراك بالذهب والفضة. تمام هذا كور تقسيم شو نفهمه نقولنا كل نيم خالصوما نو هذا غاورني بما شركة شو بده شركات نشي كل شركة شو بده جواب كل شيء يا أخوان لذا كما تقسيمه نفهمه إيش شو بده شيء كله تفهم أنا اشتريت كذا شو بده كذا كي مولانا سيبه جدا بوالا مايا تفهم تقسيمه نبغى تقسيم باندي كاورني بماشو بنشي كولي والبلا شو هذا يا بدري باب الاشتراك في الذهب والفضة. ضروري كحالة ضروري شريك كاروبار نكى دسبينو ضروري نكى وما يكون بأسمان وفسمانو دراهم ودنانير ودينو كحالة كي ده بس هي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا واصل بن عثمان يعني بن الأسود أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا من هذه عن صبية بيد فقال اشتريتها أنا وشريك لي شيئا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. تقسيم كي أو يوم تتوي كده سر دروازة تبى خير ماله بمياش بس أكيد بنانا قصدك بدون خيال سادة شابتي أو مشاركة الزبي والمشركين به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء نافع رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها قسمة الغنم والغنم مشاركات كردي مذهب دارك مشاركات مسدادي أو الكريمة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مشاركات كل شيء بس مطلوب के परमाल के पर तिजारत के और बसेशा يزيد بن أبي حبيب بن أبي الخير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته صحايا وبقي عضوض فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مال بل تأخذ بادشاہ تقسیم لے تو کہ یہ لکڑ شبل لکڑ شبروا نشتا او کہ خپل میں ان کے کڑا خلق تقسیم ہو جائے قسمت بالقیمت یا خبر تو پیغمبر مبارک کہی شابت ہے لیکن عدل کی کوشش تے کی ہو شان رسی گیا باب الشريعة في الطعام وغيره كل غنم وغيره كیا ويذكر ان رجلا سوى شيئا ويوشيكي نقول من الدنيا ورقلا عمر كويش الدنيا ورقلا مطلب ايه يا حياة ولا شريك دي وسا شابتي به قال حدثنا قال أخبرني عبد الله بن عمر قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فقال هو صغير
مدام سره شریک کا ځکه نظام ته دعا په برکت کړی دا نو شریک دی ولا شرکت په دعا بغنم اور بشور ورو کې جایز دی ها ربما صار راحلة كما هي مبالغه کوم یقیني ها قال ابو عبد الله اذا قال الرجل للرجل اشركني فاذا سكت فيكون شريكه في عائشہ صاحبہ یو خبر ذهن کې واچوا تو او چې لکه شرکت به ثلث دی درې متره شرکت به ربع به ربع تراتا نو ټیک شو او کوی د موستا شرکت شو او لیکل یو کړ او سیونه نو مبعوث کې متبادل بیا کم شرکت دی لنی نیمه پیسې یو نیم دبل ورپسې باب الشركة في الرقيق وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زهير بن عثمان نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شرکت کولی بشریک والی دلته صرف شرکت ثابت دی غلط تجدید او غیر عدم تجدید کې تفصیل روان دي شابه دي هذا شركا له بمملوك وجب عليه ان يعتق كله الا قام قيمة عدل ويوضع شركاءه حصته ويخلى سبيل المتقين وبه قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا جرير بن حازم بن قتادة عن النضر بن انس بن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا بالعبد وعتق كله ان كان له مال والا يجزى على غير شخصا بالعبد مال بلا عبيد کې یو کې شرکت په فیضوش پغو او شریک بیان لري خاصه اخليه شابه دي امر شراك بالهدي والهدي والى اشرك شرکت اذا هدايا منبوذو او بشريكا انتبه او بودن کې واذا اشرك الرجل رجلا في هدي بعد ما هذا ما يساوي بعض ته من کدا ته شریک شوی وای مې واغشت فقربانه کې په کې سړي شریک ولې شي بلکې البته فقها وای ځان له واغ چې ځان له عزت حکومت یو او بل شریکي کولی چې مکروه دي او کدی له واغ چې یو څو پکې دماشي باقي ما ټول خلق شي نو که هدیه کې قرباني بالکل جایز دي به قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن قوم جابر رضي الله تعالى عنهم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وصوم ربيعه في ذي الحجه وهلون بالحج لا يقرضهم شيء فلا أن حل إلى نسائنا فبشرت بذلك قال له قال الفجور كان لا تابع ويروح أحدنا إلى منى وذكره يقول فقال جابر بن عبد الله سيراجع ورقه كمن دار حلال ببيلندو من هذا مجنون نو مدي ساسي إذا لري وحنا بدان بعد جماع بند كري شبا فقال خطيب فقال بلغني أن أخاهم يقولون كذا وكذا والله لا أمن وقال الله عز وجل منهما وأني استغفرت من أمر ما استغفرت من ما قضيته ولولا أن معي الهدي لأحمد فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا أمر أو للأبد ما تميل لأبد سرى في عمره أشهر حج لأبد داخل شوى فسخ حج عمرك لأبد ندقوري أقل أرق الخصوصية شابه قال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك لما أحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أن لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وسلم او هدايو کې شریک د مناسبت ده علي ځان سره خپل هدايو کې شریک ده څنګه شریک وو خان دي هغه دا یو استاشو یو لاستاشو باقي زمایو یا یو محکم شرکت راځي یو سبا کې استاشو باقي ټول زمایو یا نیم استاشو نیم زما ورپسې شا او من حضر عشرة من الغنائم جاءوا زمانه کې د لاسو ګړو چېلو د قیمت یاو اوس به شرکت کې قیمت یو خاصه نه ده اوس خلاص ګړي چېلې او د قیمت کې له فرق دی ورپسې شا قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي عطيه بن بعد جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبه من كهامه فعجل القوم فاغروا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها وأوفي ثم على عشرة من الغنم يزور ثم ان بعيرا نت وليس بالقوم الا خير يسيره فرماه رجل وحبسه بسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوائب الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال جدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نذرك وان القرعد وغدا وليس معنا مدد افنذبح بالقصب قال اجل ولو قال ما انهر الدم وذكر رسول الله عليه وقل ليس سنا وظفرا اما السن فعنه اما زفر فمدد حبشتي كتاب دين خاتمه قراءة
دهقان دما انهار الدم دخا بنا دوی کې هو ساروي ذبح شي او منشي ها بسم الله الرحمن الرحيم مولانا سید مخکې سره عموما چې خلک یو بل سره مداینه کوي تقسیم کوي شرکت کوي نو غاڼه دی الکه امان تاسو تقسیم کما او سب مال راکا تعالی واستای سرستو دا کوم رهن وغیرہ اسه چې بیره نه کی خلاص شو خبره اوس مولانا سیدان کوي چې خبره آسان دی چې کوم سړی بل سره رهن کېږي هغه راهن چې چا سره کې خو هغه ته مرتهن او چې دا کوم سیز دی هغه ته سوي مرغونه وایي اوس مولانا صاحب یو راپورټ اختلاف دی اختلاف پکې نه دی بعض سلف وایي رهن په سفر کې ني رهن په حضر کې ني په کوم ځای کې وایي په سفر کې ځکه په حضر کې څه ضرورت دی سفر کې خو پته نه لګي چې دا نه ونخوري محتاج وي نو وإن كنتم على سفر لقد قطع شريك راغلي لیکن موږ چې زیات تر ضرورت په سفر کې راځي نو پیغمبر مبارک په حضر کې د يهودینو په شهرشت وي او رهنې پکې وسره خپل ځای خاوندل نو باندې کې نو څه اختلاف دي یو رپورټ اختلاف پکې دی چې مرتهد د مرغودین نه فارغ شي کنه نو احمد بن اسحاق یو غشتي شي او ایمان ثلاثه وي نشي غشتي هغه تر روانه ده ورپسې شي امران في الحضر من قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولا تجدوا كاتبا فرحا اتفاق دي لا قيد به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حضر کې عمر کاتب لیکل وو نو دا ضرورت ختم شو لیکل وو کې بیا نشي تړي تخته او په سفر کې عموما کاتب دي روحان ته والا نو په حضر کې متصدا په احتمال کې لیکل وو کې تړي بیا نه تختی نو دلته روحانه رښتې شي ورپسې حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سلخة ولقد سمعته يقول ما اصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم الا صوم ولا انسى وانهم لتسعة ابيات بس الله ذو سرپسې شباب لك مجاهد شو وغيرها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عند ابراهيم الرهن والقبيل بسلمه فقال ابراهيم حدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام سلام کې خودل شي ها امران السلاح والسلاح مخکې تخصيص او اصعاف شو وسلام کې خودل شي ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك من النشر وانه قد اتى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة فاتاه فقال اردنا ان تسلمنا وسقنا واسقيني قال ارهبوني نساءكم قالوا كيف نرهب نساءنا وتجعلهم على الرجال وارهبوني ابناءكم قالوا كيف نرهب ابناءنا ويسمى احدهم ويقالوا رهين بوسطنا واسقيني هذا عار علينا ولكننا نرهب ان تهمت قال عليه مناسبة شو قال سفيان يعني سلاح وراده ان ياتيه فقتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فامره احمد او اسحاق وی چې مرتهن د مرغولین پیدا غشتي ولې غیا پاک غیا خبر په وخت ما د سرمه خلقان نو غیا هغه ور کوي چې وسه نو په دې غشتي حفاظت یې راکړي نو په دې غشتي کار په کوي او پنځ د ائمه او ثلاثه سوا د احمد او اسحاق مرتهن د مرغولین پیدا نشي غشتي هذا بيجي فخبره ودلائل بيدته ويما دا اول ده وين بيان خبره کوما شابه فقال المغيرة بن ابراهيم تركب الضالة بقدر عرفها وترهب وتحلو بقدر عرفها تركب الضالة بقدر عرفها ولد قولكم الجنة كيا وركي وتحلب بقدر علفها والرهن مثله ضالة كانوا شبه شيء غير هم مثلا اتفاق لنا أبو مرهونا ندى ودوال رهن باقي قياس مكة وكاكا إذا سكه رهن قياس مع الفارق أخو دوال ندى أخو بقبطة نگيا برنشيا بمالك پیداش او دا خو بقرس كتا وسر رهن خود لدى حديث مخالفة عرج كل قرض جر نفعا فهو ربا أجب دا غنشتا قياس مع الفارق شو شابة مولانا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن مراد مرهون لا يركب سورغ
سورلی پیږي په مقابله د نفقه نفقه ورکړي سورلی دی پیږي نفقه مرتهن ورکړي سورلی دی پیږي ويشرب لبن الدر لبن ذات الدر لکه درم پيوتا وای ها ذات الدر اذا كان ملهونا چا د دې په ظاهر کې نه دا وینه دې زمون دې ظاهر کې راغلي په حقیقت کې جا دې ور وایو الرهن يركب سورلی په کول شراهن په سورلی کوي بنفقته نفقه پراهن دا غیا بدی وروړي او چې ضرورت راشي لکه دا وای لګرا کار به کوم بیا دا ويشرب لبن الدر په بلا راهنس کی او صبح کی راهن ابنس کی راهن په سور کې نفقه بدلا هغه جواب مې تر په کنه او کته چې نه ظاهر کې باغ جوړي کې نه وړي جوړي پیغمبر مبارک تصویر راهن او مرتهن پیدا کړ ته مرتهن نه دې ساتل او کته مرتهن ابواله محمول بكم فما قبل فمن دربا ما سره حدیث موجود دی مشهور حدیث په ټولو سنانو کې مشهور دی چې کل قرض جر نفعا فهو ربا او ما سره بل حدیث لا يغلق الرهن الرهنا لا يغلق الرهن الرهنا لصاحبه غنمه وعليه غرمه فیدہ راہن تو توان پراہن دے فیدہ پچا دا مولانا صاحب گیا بم دے ہوگی بشید دے فیدہ بم دے اخلی تو ادھی بم دے گئے مضبوط حدیث ہے او دا خود دا مانا مربی ما بنا دا محتمل شو نو الدلیل مع الاحتمال لا يصح للاستدلال ظفر بسيط وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال اخبرنا مولاي قال اخبرنا زكريا بن شعبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مرهونا لبن الدر يشرب بنفقة إذا كان على الذي يركب ويحسب النفقة أو مرتهن ما دل نفقة ركوب أو تسكن د پیواغه دې پچا د مولانا صاحب پر یسر توسط کې په پیسې په زمانہ نه دي چې شیرا نه قبضه کړي ولا به ورکړي دی ورته او بندا چې ما سره د ربا نسب قرآن کې ربا دا ربا دا چې ما دلا پیسې ورکړي دي قرض یا د ما پیسې ورسره دې پوری دي او باغې کې دې زمانہ سره نه फायदा اخلي ربا نشو ربا حرام ده والبس جماعه باب الرهن عند اليهود وغيرهم كافرون تلقى معامله كل شيء جابت به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عائشة ابراهيم عن الاسود بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع عن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكتب اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير المنصور عن ابي وائل اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه بس کی نبینہ په مدعی الیمین په مدعی علیه اختلاف پاسه کې دي اختلاف پدې کې راځي چې موضوع مثلا دوا کتابونه راغلي کړی دي هغه ویو په دې وخت مدعی څه وخت دی د بغاوه پیدا بغاوه سره نو هغه قصه اوس به نه شي په دوی صورت راځه هغه وایي چې تاسو سره کتاب راهن کړی دی خو په 10000 روپے کې زمنانا په 10000 کې نه 10000 روپے استعفا په دې وخت کې مدعی هغه د سیما مدعی بینه بدلی او غواهان او قسم په باندې بینه نیاله تو په څه شاه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين يستحق بها ماله وفيها باطل نبي الله عليه كذلك ان الذين يسرون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقال الى عذاب اليم ثم ان اشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثه عن عبد الرحمن قال فحدثنا قال فقال صدقنا فيه انزلت بيني وبين رجل خصومة في بين فخصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدته يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ماله وفيها باطل لقي الله وعليك المال قال فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يسرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. خادمي الكتاب تلقي الله وهو عليه غضبان يقول شيء الله تعالى ملاتي برعت الكتاب لا شو بس برضو أقبل مسألة لأنتاق تجري وعدم التجري دي باكرة روانة دخل لا بل كتاب دلوار وكلا مدفكي وعيوة الفيديو
محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس نقله من حوله سبحانه الذين يحاربوا يسألونه حتى اضطروا إلى شجرة فخطب رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول ردائي لو كان يعلم هذه العلم من عمل لقسمته بينكم ثم لا تجدني بقيا ولا تجوبا ولا أرسل لكما الله يدعوني ويعلمني وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قال كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم معلم لمن الكتاب ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من النطق والصلاه اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر من قبري وحدث به مصعب وصدقه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مطلق بن سمي ابي قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر ترشي بالاشاره او من حدث بمشاهد الحديث سعيد اقول جهادي ذكر كي داريا وكبر كلك وجدالا وداريا كبر نده اخر ترغيب دفع خلق ترغيب پیدا شي شابه قال هو عثمان بن سعد رضي الله تعالى عنه وسعد النبي وقاص روان دي ترشي من اذا وحد ذكر کا في خبر مبارك معنا ممور وبلاد تفديه كده يا اني اول رجل رمى في سبيل الله والبسيط حدثنا حاتم بن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنهما وقال صحبكم حدث بن عبيد الله وسعد بن مقداد بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسمى ما سمعت وحدث بن يحدث صحيح کوئی بچہ نظر الحال میں ولید له كده وحد ذكر کا اذا رسول الله مبارك والحق الخير لا شر شيء دفاع نور کړي دي پتر دنا ولید لري شابه باب وجوب النفل وما يجوز حكم الجهاد ویل دي شابه سي وقوله ينفروا في حرمة قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله پورا دا بیا ودا بچی دي نشته بیا ودا ثقالا بچی دي مال دولت ته بیا ودا شابه سي كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا إلى قوله والله يعلم إنهم لكاذبون وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم من الموت متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانفروا سبعة سرايا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفروا باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسقط بعضه ويقتل وبه قال مسلمان شروع بس خبر الله سے جو ہاں قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسحق الله الى يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله ويقتل ثم يدخل الله على قتله فيستشهد وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثوري قال اخبرني عباس بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني فقال بعض بني سعيد بن عاصم لا تسلم له يا رسول الله ولذلك ماذا تبين کہ ابو هريره وی موارکا بندہ کہ ابان وی کہ ابو هريره نہ موارکا دوار د فتح د خیبر نہ بصرا غلیو ابو هريره وی هذا قوت قاتل ابن قوقل طب ابن قوقل صحابي شهید کړي تم دا خبره کې نو دوی د سعید ابن هو عجبا لو بر تدل علينا من قدوم الدان نولي تقدم الدان نرى كشف ذبح نولي معناه ينعى علي فما عيب لګي د هغه سړي مسلمان چې هغه الله زما په لاس عزت ورکړه زما په وجه رقم فلاړ جنت هغه وخت کافر ودا او زه خدای ځنی نه کوم په لاس هغه کدی وجه وی دوزخ ته وتم د کافر وما یا لکه کوي قال فلا ادري اسهم له او لم يسهم له ولې ورکړه او ما به کبل دې کې راځي چې دا اعتراض ابان کړو ابو هريره کړو په ابان نو دواړه صحیح ذو ابو هريره له مورکوا ابو هريره به ابان له مورکوا ځکه دواړه د خیبر د فتح نه بس راغلي دي میدان ته شابه سي قال سفيان وحدثني سعيد بن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عبد الله سعيد هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاصم فهو من اختار الغزو على صومه وبه قال حدثنا شعبه قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت
وشهيد في سبيل الله وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قصاص ويالي يا ده كان زميلي ده لكن ما معاك كان قصاص وديت بابتداء لازميږي او چې قصاص وديت بن لازميږي يا ده مې زبردست قاعده ویلې و شابه سي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا شهادة لكل مسلم باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم بدر کې حکم عام دی ها وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي سعد قال چې جهاد په فرض نه دی ولاړ نشي قاعدين دي نو دا برابر نه دي او چې جهاد فرض نه بیا ګناګار دی مجرم دی ها يقول لما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد البكاء بكتب فكتبها وشكى ابنه بمقدوم ضررته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر وبه قال حدثنا ابو الذي بن الله قال حدثنا ابراهيم وسعد بن زهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا للمسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابنه بمقدوم وهو يمله عليه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استطيع الجهاد لجاهدته وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي ثم سري عنه وانزل الله غير اولي ضرر باب الصبر عند ما ویل جهاد کې صبر معنا مې کړی و استقامت ضربت دول نه تختیدل شابه به قال حدثنا ابو الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر ان عبد الله بن ابي وفاء رضي الله تعالى عنه كتب فقرأته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا باب التحريج على القتال وقول الله حرج بادشاہ د مقال کې او طائفه مقرر کې چې خلق ترغیب ورکړي لازم جهاد یوازې دې ته نه وي چې میدان کې جنګي ډېر خلک دا معنا کوي نه جهاد دې ته مو چې خلک ورکې ترغیب پیدا کړي جهاد دې ته مو چې خلکو مالونه راغونډي ورپسې جواب به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق بين المهاجرون والانصار يحفرون بغداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما راى ما به من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فابن للانصار والمهاجر فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا باب حفر الخندق وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن ناصر بن محمد دفاعي چې دا د خندق کنيستل نن سبا خلک څه کوي د خندق په دی باندې مورچی کړه بس ورپسې على المهاجر والانصار يحفرون الخندق حول المدينه ويدخلون مدینه نو دا ځای په مدینه کې جبل سلع سرا الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الاسلام وبقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم الله ما تذكره كلام پیغمبر مبارک مکه شاغي جواب ورکړو کله باغی مکه شو رسول الله مبارک جواب ورکړو بارك في الانصار والمهاجر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقول لولا انت ما اهتدينا وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وعلى التراب من بياض بطنه وهو يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صلينا إلا لقينا إن الأولى قد بقوا علينا إن أرادوا في وهو من حبسه العذر من العدم وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن أنس حدثهم قال رجعنا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال إن أقوى وقال موسى حدثنا حماد بن حميد عن موسى بن انس عن النبي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله لو عندي صحو او قد سوي في سبيل الله وبه قال ما بين جهاد سفر کې روزه نه ول بهتر وکدا سوي چې بلا دې نه پته نه لګي تکړه لوي هم شي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا رجل قال اخبرني يحيى بن سعيد وزهير بن ابي صالح انهما سمعوا عمر بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله وعد الله وجهه وللنار 70 خليفا فهو فضل النفقه في سبيل
كده ما كده شبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن يحيى بن سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله زوجين ها كل حسنة أي فلان كل فلان هلما رضا دي دروازي باندې راځه چې ورته د جنت دروازيان وای ها قال ابو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذين توا عليه فرشتي چغيونه وای په یو دروازه به ټول نه بوته आवाजونه کیږي د څه نقصان دي وقال رسول الله اني لارجو ان تكون منهم اعزاز خدای کنه داخلي کې په یو اعزاز خدای کنه شابه به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريب قال حدثنا هلال بن طيب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم بركات ثم ذكر ذلك وثنى الاخرى فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذكرك يوصل بركات وثنى بالاخرى الزهره الزهره يوم ترشو شابه يا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى اليه وذكر الناس كان على رؤوسهم الطيره ثم انه مسح عن وجهه رحقا فقال غالبا او خير هو ثلاثه من الخير لا ياتي الا بالخير وانه كله ما ينبت ربيع ينبت او يلقه او بس کینا ریا صاحب ملکی قریب القتل کی شابه حتى اذا امتد الخلق او لا اله الا الله يا انور تودريگی بیا خوري شابه فقال الله ثم تعالى ان هذا المال خضر محمد بن صاحب مسلم لمن اخذ طريق صاحب مسلمان اغا مال اخذه بحقه كفلاني او فجعله في سبيل مناسبه ثواب شو لك خوري بطريقه خوري او خرچي بگي گئی ها واليتامى والمساكين ولسبيل ومن لم يأخذها بحقه فهو كالذي لا يتبعه ولم ويكون عليه شهيدا يوم القيامه وهو قد من جهز غزيرا ومن السامان والد جهاد يا خلفه دخل بچو خيالي وساتي شابه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو مالك قال حدثنا حسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن قلب غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا وبه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا في المدينه غير بيت ام سليم الا على ازواجه فقيل له فقال اني ارحمها خذ اخوها معي فابو التحنث عند القتال وبه قال ام سليم خبر نکړي وها صحابه جيبو مخکې به خوشبو وغیرہ جلوس والا قاضیا سو خوشبو مکی مر نه بس غانا خوشبو به وغیرہ مخکې ده وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عمر عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتاك ما يحبسك على ثانية قال الآن ابن أخي وجعل إلى حمد يعني من الحنوط ثم ذهب فجلس وذكر من حديثهم كتاب من الناس وقال حتى نظر إلى القوم ما هكذا كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه محمد بئس ما عودتم أقرانكم أو إلى مقالة عدد يتطبق هذا ما لداركي بس ورده بنيغا شهيد بشكنا دابت يا أو هذه طريقته وبه قال حدثنا بنيغا جاسوس اطلاع ما أخذ ذا الخبرين والبسيش قال حدثنا سفيان بن محمد بن القاسم جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب فقال زبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم فقال زبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارين وحوارين زبير باب هل يوافق وبه قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال فتبت زبير ثم ندب الناس فانتبت زبير ثم ندب الناس لكل نبي حواري وإن حواري زبير بن العوام باب سفر الاثنين وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن خالد بن خزائن عن خلافة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب ابني إذ أزنا وأقيم وليأخذ باب الخير مأخوذ من أوازين الخير إلى يوم القيامة بهترین مرګري اربعه د جوړې په دې ملي ولې یو ته چې په دې کې یو आवाज نه دی دوی دي بلکې په مریضي وته مرګري وسره حساب کوي او والثلاثه دوران او بده اقراري الواحد شیطان جاسوس په دې مستثنا کو مغه आवाज دي شابه به قال حدثنا ابو الله بن مسعود
سامان فغربا لخيول أو يوضع بدلها فشعر المطر جهان الخير في نوازيها الخير إلى يوم القيامة. نوازين الزواج مراد نهان حياة الجهاد مراد شوان قال حدثنا مراد فراشيان عن حسين بن ابي سفر عن شعبي عروة بن الجاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ في نوازيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن ابي الجاري وتابعه مسدد بن الرحيم عن شعبي بغنيمات شابتي عن عروة بن ابي الجاري قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نوازي الخير باب الجهاد المدني مع البر बादशाह तब कोई के पास से तक फाजिर थे कुल मा बादशाह पर सन्नेकान बने रहती शाबत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الخير معقول في نوازي الخير الى يوم القيامه او دا قیامت د ټول بادشاہ ہونے کا نشته خپل پیغمبر مبارک د باندې بادشاہانو د فسق او د فجور پیشن وې ورکړي یاد دي کنه الى يوم القيامه د الانعام. به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نوازي الخير الى يوم القيامه ان ادروا المكان کلمات توقتی ہوئے ہاں او من احتبس فرسا في سبيل الله ثواب دیکھیے گی شابت ومن رباط الخيل وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مبارك قال اخبرنا طلحة بن ابي سعيد قال سمعت سعيد المقبوري رضي الله تعالى عنه سعيد المقبوري يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان سمعه وليه ورثه ومقبله في ميزانه يوم القيامة باب الفرس والحمار. نمونه کې خودل دغه سړي شوق برابر شي چې سپوز وکم سپیسالتي نو سپول خپل نمونه خو دي کوي ور شوق یې سپیجي سوق ساتي ما کې ده قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فزيد بن سليمان عن ابي حاتم عن عبد الله بن ابي خلاد عن النبي رضي الله تعالى عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ابو خلاد مع بعض اصحابه وهم محرمون وغير محرم فله حمار وحشيا قبل ان يراه فلما راه ضربوه حتى راه ابو خلاد فركب فرسا له يقال لها جلدته فساله من يناوله صوته فتناوله سرعت په یو ځای کې بولقتي المسألة دخل کې سرعت د سیر شابه فأخر وسمى كلوا فندموا فلما أدركوا قال هل معكم من مسلم قالوا معنا رجل فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سالم عن أبي جدي رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم بحائط فرس قال له اللحيب وقال بعضهم اللحيب بالخير. وبه قال جارو کول دا وای نو دا پس مکه جارو کې لکه او بدوي ها سمع يحيى بن ابي قال حدثنا ابو العباس بن ابي سعد عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رفع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له رفيع البارك فقال ما حق الله على عباده وما حق عباده على الله قلت الله ورسوله على الخلاء فان حق الله على العباد ولا يشرك به مکه جارو کول مکه صفا کول ها وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم ويتكلوا. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان فزع من المدينة فسعى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مندوب فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا فهو يصدر من شوم الفرس قلت د خیر ته مراد او د قلت د خیر ذکر مم درته کړی فرض اکثر خلک د ریا د پاره ساتي تکبر په کوي jihad په نه کوي خدای اکثر زبانداران دي فاسق او کور اکثر په جوړولو کې اسرافونه شوي جمعه نه لري اله غیر ذلك شابه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما شوف في ثلاثه في فرس والمراه والدار. وبه قال عن مالك بن ابي حازم بن انس بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء في المراه والفرس فهنا الخير بثلاثه وقول الله والخير والبغال والحمير تركبوها وزينه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن زيد بن اسلم عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل وضعها في سبيل الله فقلناها في مرج او روضه فما اصاب في ديانها ذلك من المرج وان الذي كانت له حسنات ولو انها قد اعطي لها فاستنسى فنزل بين كانت راسها واثرها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقيها
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا مسلم بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقلت له حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في لا أدري غزوة أو عمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتعجل قال جابر فأمن وأنا على جمل لي أمة ليس فيها شيء والناس خلفي ومن أنا كذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك وضربه بصوته ضربة قال تبع الجمل قلت نعم فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد في طوائف أصحابه فدخلوا عليه وأخذوا الجمل في ناحية البلاد فقلت له هذا جملك فخرج وجعل يتم بالجمل ويقول يا الجمل جملك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي النزال فقال أعطوها جابرا ثم قال استوفيت الثمن قلت نعم قال أسمن والجمل لك باب الركوب على دابة إذا الخيل وقال راشد بن سعد كان سلف يستحقون البحورة لأنها وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بالمدينة فزعوا فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يبيكم حتى يقال وقال ما رأينا من فزع وجدناه لبحرا فأبو ما بين من الدخان وسبب التبيع مهم إن شاء الله ورزيدا ذا سوي ذا رواج تراهن فل المكة ذا بلتو إمزا